السلام علیکم ملګرو، وسیم الله خان یم. دا سیټه چې تاسو ته ویډیو ښکاري دا دوه کسان دي، لیکن دوه مولیان دي. په یو جومات کې دوه جمع کېږي. ډېر د افسوس مقام دی چې نن موږ په یو جومات کې دوه جمع کوو او زمونږ د یو بل سره جوړ نه راځي. پته نه لګي چې په څه وجه به دیو جوړ نه راځي او دیو دوه جمع په یو جومات کې ودرولې. د افسوس مقام دی. موږ ځان ته مسلمانان وایو، پښتانه، او موږ دغسې چل کوو. موږ په یو جومات کې نن دوه جمع شروع کړلې. ما ته دوه جمع کوو، د یو بل سره هم جوړ نه راځي، د یو بل سره حسد کوو. د په وړو وړو خبرو موږ نن څه کوو، جدا جدا جمع کوو او د یو بل سره یو ځای په یو صف کې نه ودرېږو. ډېر د افسوس مقام دی، ځکه چې په یو جومات کې دوه جمع ولاړې دي. دا به چېرته په ژوند کې به تاسو دا نه اورېدل چې په جومات کې دوه جمع شوي دي. هغه کېږي خو بیا اول خلک وکړي جمع ترې لاړه شي، نو وروسته خلک جمع کوي. لیکن دا نه شنه طریقه یې راویسته او څه نوي نوي فتنې راوتې دي. ملګرو ډېر زیات د افسوس ملګرو موږ له پکار چې دې سیزونو نه ځان وساتو. که مولیانې هغه که څوک ځین کسان پکې وایي چې د سهار سنت مخکې کېږي، څوک وایي وروسته کېږي، په دې قصو باندې لانجې کوي. ځین وایي الله اکبر به تیز وایو، ځین به ورو وایو. ملګرو په دې قصو باندې مه کوئ، دا ټول زموږ دین دی. دا که څوک تیز وایي، دا که څوک سلو وایي، په دې کې چې ګناه نه وي نو وایي به که نه، په دې کې څه قصه ده. او دا دوه جمع مه کوئ مړه، دا څه دغه خلک به راپسې خاندي. یو زمونږ دین دومره سپک نه دی چې تاسو دومره سپک کو. ملګرو زمونږ ټولو ته خواست دی چې دې سیزونو نه وځئ، په دې سیزونو پسې مه ځئ. دا فتنې دا هر څه پرېږدئ، خپل اتفاق شروع کړئ. د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. دا 2 ورځې ژوند دی او موږ هسې روان یو. دې دنیا فاني دنیا ده ملګرو. او نن موږ ما او تا راغلي په یو جومات کې دوه جمع کوو. دا زموږ سره نوي نوي فتنې راوځي. زموږ نوی نسل خرابېږي په دې سره چې دا ولې دوه جمع کوي. بله ورځ زموږ نوی نسل به راشي، هغه به هم په دې طریقه باندې رواني او زموږ دین به ټوکړې ټوکړې کوي. زموږ دا یو دین اسلام دی او دې باندې دا قصې مه کوئ ملګرو. زما ټول ملګرو دا ویډیو اوس نور ملګرو سره شیر کړئ چې دې ټولو خلکو ته ورسېږي. زمونږ دین ولې دې وړوکی وړوکی کوي، ولې په تقسیموي زمونږ دین. زمونږ دغه یو دین اسلام دی او راځي هغه پکې په یو جومات کې دوه جمع کوي. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ او داسې کار مه کوئ چې هغه زمونږ دین ته نقصان نه شي، یا موږ یو د یو بل سره په بغض کینه کې دومره لاړ شو چې موږ په یو جومات کې لمونځ هم نه کوو. ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم ملګرو. خو ډېر د افسوس مقام دی. نن موږ له د ژړا مقام دی چې موږ وژاړو چې زمونږ مولیان دغه کار کوي. نو موږ خو امیان یو، موږ خو په څه نه پوهېږو ملګرو. الله پاک دې موږ معاف کړي. نور موږ ډېر بل طرف ته روان یو او خپل قبر طرف ته پکې هم سوچ کوئ او دین طرف ته سوچ کوئ، لیکن دې فتنو نه او دې بغض کینو نه دې هر څه ونه واړئ.